السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم طیب خان. زه یو ځل بیا د نوې ویډیو سره حاضر یم. چرته مزه زما سره اوسئ، ویډیو را سره پوره وګورئ. نن را سره د تورغر مین روډ صورتحال وګورئ. دا ظلم به تر څو کیږي زمنګ سره؟ راپاسئ ټول په یو ځای تپوس وکئ زمنګ دا مین روډ ولې نه جوړیږي؟ تقریبا 8 میاشتې شوې څه قسمه کار پکې نه کیږي. روړه چې کومه اچول هغه ټوله د روډ نه اوچته شوه، څه د ګاډو د ټایرونو سره او څه بارانونو ویړه. لږ ډیر کار پکې د تارکولو هم شوی دی په سړځئ موسم کې. سړځئ موسم خو د تارکولو لګولو نه وي، خو دا ظلم کیږي د تورغر سره. اوس دا د جون میاشته، دا د تارکولو مین وخت او صحیح ټایم دی، خو د ټیکدارانو څه قسمه پته نشته. ازې خو د روډ پته نه لګي، څوک په ګاډي کې یا په موټرسایکل ځي، د هغو نه تپوس وکړئ چې روډ څنګه دی. زه لږ په موټرسایکل ځم، سړی څومره درزیږي اندازه به تاسو ته ولګي. د روډ اندازه به خو تاسو ته اوس لګېدلې دي چې روډ څنګه دی. په دې روډ چې څوک دربند یا اوږې ته لاړ شي نو هغه 2 ورځې بیا د پاسېدو نه وي. دا روډ دومره خراب شوی دی، خاص کر کې د کنډرو نه واخلي د بکرۍ پورې. د روډ خرابېدو په وجه زه 2 میاشتې وروسته دربند ته لاړم چې ومې کته د روډ صورتحال. ما وی راځه چې نن په دې باندې یوه ویډیو جوړه کړم چې زمونږ دا خلک راپاسي تپوس وکړي چې دا روډ کار ولې بند دی. ویډیو مخې ته لازمي شیر کړئ چې مخې ته ورسي. بجټ شوی دی چې روډ دپاره پکې څه فنډ ورکړي. بیلونه وشي چې کار دوباره اسټارټ شي. مالا اجازت راکئ، انشاءالله بیا به راځو د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.